بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د عربي کا معلم سبق نمبر 29 سے الدرس الخامس شروع شو. پنځم درس شروع شو. وحدت و جمع. وحدت معنی دا واحد یو او جمع معنی دا د دوه نه زیات. نو عربی کې یو ته واحد وای، دوه ته تسنیه وای، او چې د دوه نه زیاتېږي نو هغې ته بیا جمع وای. زموږ پښتو کې، اردو کې، فارسی کې، عربی کې، انګلیش کې، په دې ژبو کې یو ته واحد وای او چې د یو نه زیاتېږي نو هغې ته جمع وای. یو ته یو وای چې د یو نه زیاتېږي هغې ته جمع وای. په عربی کې نشته داسې. په عربی کې یو ته واحد وای، دوه ته تسنیه وای، چې د دوه نه زیاتېږي هغې ته جمع وای. ټیک شوه؟ نو نن به انشاءالله موږ د واحد، تسنیه او جمع بحث کوو. نو موږ ته دلته کې وایي د تعداد ښکاره کولو، تعداد معنی د عدد ښکاره کولو دپاره. ګوره دا اوس یو دی، دا اوس دوه شو، اوس داسې ورسره درې کا، نو دې ته عدد وایي. عدد انسي ښکاره کولو لپاره، تعداد ښکاره کولو لپاره، د عدد ښکاره کولو لپاره، د عدد ښکاره کولو په لحاظ سره په عربی ژبه کې د اسم درې قسمونه دي. یعنی چې تعداد پې ښکاره کې، انسي پې ښکاره کې چې دا یو دی یا دوه دی یا درې دي. نو د یو دوه دریو په لحاظ سره، د یو دوه دریو ښکاره کولو په لحاظ سره په عربی ژبه کې د اسم درې قسمونه دي: واحد یا مفرد. یا ورته واحد وي یا ورته مفرد وي، یا ورته واحد وي یا ورته مفرد وي. دویم نمبر تسنیه. تسنیه دوه ته وي، تسنیه یا مثنا. مثنا ورته وي، تسنیه ورته وي. نو تسنیه یا مثنا دوه ته وي. او جمع د دوه نه زیاتو ته وي. دریو ته جمع وي، او د دریو نه چې څومره زیاتېږي هغې ته جمع وي. ټیک شوه؟ نو یو ته واحد وي، واحد یا مفرد. یو ته واحد یا مفرد وي. دو ته تسنیه یا مثنا وي، او د دوه نه چې زیاتېږي هغې ته جمع وي. اوس اول مونږه د واحد باره کې بحث کوو. چې یو وي نو هغه ته واحد یا مفرد وایي. چې یو وي نو هغه ته واحد یا مفرد وایي. که هغه انسان وي، که هغه ځناور وي، که فرشته وي، که هغه څیزونه وي. او چې یو څیز وي که نه، یا یو انسان وي، نو هغه ته واحد یا مفرد وایي. لکه رجلون معنی ده یو سړی، رجلون معنی ده یو سړی. یا قلمون معنی ده یو قلم، قلمون معنی ده یو قلم. سبورتون معنی ده یو بوټ. غرفتون معنی ده یوه کمره. ٹھیک شو؟ نو دغه ته په عربی کې واحد یا مفرد وای. چې یو وي هغه ته واحد یا مفرد وای. لکه رجلون، قلمون، غرفتون، مسجدون، سوقون. یو رجلون معنی یو سړی. اوس که دوه سړي وي که نه، نو چې دوه وي که نه، دوه هغې ته تسنیه یا مثنا وای. تسنیه یا مثنا وای. چې دوه وي هغه ته تسنیه یا مثنا وای. لکه رجلانی. رجلون معنی ده یو سړی، رجلانی معنی ده دوه سړي. رجلانی معنی ده دوه سړي. رجلانی معنی ده دوه سړي. ها، او دریم نمبر راځو چې د دوه نه زیات وي. چې د دوه نه زیات وي نو هغې ته جمع وایي. لکه رجالون. رجالون معنی ده درې یا زیات سړي. دریو سړو ته هم رجالون وایي، او 300 سړو ته هم رجالون وایي، او 3000 او 3 لکه سړو ته هم رجالون وایي. ټیک شوه؟ نو رجلون معنی ده یو سړی، رجلانی معنی ده دوه سړي، رجالون معنی ده درې یا زیات سړي. چې څومره ډېري هغه ته رجال وایي. خو چې د دوه نه زیات وي، که هغه درې وي، که څلور وي، که پنځه وي، که 500 وي، که 50,000 وي، که 5 لکه وي، که 5 کروړه وي، هغې ته رجالون وایي. رجالون وایي. ټیک شوه؟ نو تاسو واحد مو پېژندو چې یو ته واحد یا مفرد وایي، دوه ته تسنیه یا مثنا وایي، او چې د دوه نه زیاتېږي هغې ته جمع وایي. امید دی په دې به تاسو پوه شوي. اوس راځو د واحد اسم نه به موږ تسنیه څنګه جوړو، دا دویم ته به یې څنګه راړو. نو د هغې طریقه یې زده کوو. وایي د واحد اسم نه د تسنیه، یعنی د دوو د تسنیه اسم جوړولو طریقه دا ده. د واحد اسم نه به تسنیه اسم څنګه جوړې، د هغې طریقه یې زده کوئ. چې د واحد اسم په آخري حرف باندې به زبر ولګې. د واحد اسم په آخري حرف باندې به زبر ولګې، اخره کې به ورسره د الف او نون زرې اضافه وکړي. الف او نون زرې اضافه وکړي. لکه ګوره زه تاسو ته وایم دا به سره رجلون دی. رجلون دا واحد اسم دی. نو مونږ ته وایي د دې واحد اسم نه تسنیه جوړولو طریقه دا ده چې د واحد اسم په آخري حرف باندې به زبر ولګې. نو ګورې دا دوه پیشونه دي، دا به ختم کړي او په ده به زبر ولګې. زبر. ټیک شوه؟ په ده به زبر ولګې، او اخره کې به ورسره د انې اضافه وکړي. نو ګوره د آخري حرف باندې زبر ولګوه، الف او نون زرې اضافه ورسره وکړه. نو رجلون معنی ده یو سړی، رجلون معنی ده یو سړی، او رجالون معنی ده
نو حالت رفعی کې به ورسره الف او نون زرنې لګي. حالت رفعی کې دا خپل حالتونه دي، حالت رفعی، حالت نسبی، حالت جری. دا درې واړه د اسم حالتونه زده کوي. په 10 نمبر درس کې به ان شاء الله دا روان دي. دا بس په دې به تاسو بیا ډېر ښه پوه شئ. نو رجلن معنا د یو سړی او رجالن معنا د دوه سړي. ٹھیک شو؟ نو ګورئ ما تاسو ته ووي چې د واحد اسم نه د تثنیه اسم جوړولو طریقه دا ده چې د واحد اسم په آخري حرف باندې به زبر ولګي. نو موږ په آخري حرف په دې لام باندې زبر ولګو او آخره کې به ورسره الف او نون زرنې اضافه وکړو. نو د الف او د نون زرنې اضافه مو ورسره وکړه. نو حالت رفعی کې به دې تثنیه جوړه شي. نو دا اوس حالت رفعی والا تثنیه شوه. حالت رفعی والا تثنیه شوه. دا ما ورته لیکلي دي. دا باز به 10 درس کې را روان دی. دا باز په 10 درس کې را روان دی. دا به ورسره دا درس په 10 درس دا باز په 10 درس کې را روان دی. دا حالت رفعی والا، حالت نسبی والا، حالت جری والا. او چې د واحد اسم په آخري حرف باندې زبر ولګي همدغه وګورئ دا رجلون دی، رجلون. نو په آخري حرف باندې زبر ولګوه، آخري حرف باندې زبر ولګوه. ٹھیک شو؟ دا دویمه طریقه راته ښیي د حالت نسبی او جری والا تثنیه. چې د واحد اسم په آخري حرف باندې به زبر ولګي او آخره کې ورسره د عین دا یا ساکن او نون زرنې د دې اضافه وکړه. نو ګورئ آخره کې ورسره د یا ساکن او نون زرنې. رجلان حالت رفعی والا تثنیه ده. د دې رجلان معنی د دوه سړي او رجلین ګورئ آخري حرف باندې به زبر ولګي، آخره کې ورسره د یا او نون زرنې اضافه وکړه، د یا ساکن او نون زرنې اضافه وکړه. نو رجلین شو. د دې رجلین معنی د دوه سړي او د دې رجلان معنی د دوه سړي. خو دا رجلان حالت رفعی والا دی او دا رجلان حالت نسبی او حالت جری دواړو کې دا په شان دی راځي. رجلان حالت رفعی والا تثنیه ده، رجلین حالت نسبی او جری والا تثنیه ده. رجلان حالت رفعی والا تثنیه ده، رجلین حالت نسبی او حالت جری والا تثنیه ده. دا صرف نمونه زده کوي. هر حالت رفعی ګورئ دا نمونه زده کوي. حالت رفعی، حالت نسبی او حالت جری. دا درې نمونه زده کوي. حالت رفعی اول شو، حالت نسبی دویم شو، حالت جری درې شو. نو په دې حالت نسبی او جری دواړو کې به رجلین وي او حالت رفعی کې به رجلان وي. نو رجلن معنی د یو سړی، رجلان معنی د دوه سړي او رجلین معنی د دوه سړي. رجلن معنی د یو سړی، دا واحد دی. اوس د دې واحد اسم نه موږ د تثنیه جوړولو طریقه زده کړه چې حالت رفعی والا تثنیه ته جوړې. نو د واحد اسم اخري حرف باندې به زبر ولګي او الف او نون زرنې اضافه به ورته وکړي. نو آنې بشي رجلان. نو رجلن رجلان شو. نو دا رجلان حالت رفعی والا دی. دا به د دې معنی د دوه سړي. او چې کله اوس د حالت نسبی او جری والا تثنیه ته جوړې نو د رجلن د واحد اسم په اخري حرف به زبر ولګي او یا ساکن او نون زرنې به ورسره اضافه وکړي. ٹھیک شو؟ نو هغې لپاره موږ یو اواز خوښ کړی دی عیني. نو چې حالت رفعی کې ورسره اخري حرف باندې زبر ولګي نو آنې به اضافه ورسره وکړي. الف او نون زرنې معنی د آنې. دا موږ یو خپل اواز جوړ کړی دی. ٹھیک شو؟ ګینه حالت د موجوده کتابونو د نحوی په کتابونو کې ورته هغې ته یو بل شان نوم وایي، هغه لږ مشکله دی. خو ما درته اسانه کړه چې حالت رفعی والا کې به ورسره آنې اضافه کړي، آنې. ٹھیک شو؟ او حالت نسبی او جری کې به ورسره د عین اضافه کړي، عین. دا کتابونو کې نشته خو موږ خپل یو نوم دې لپاره مقرر کړی دی چې آنې په د واحد اسم په آخره کې چې آنې اضافه وکړي که نه نو حالت رفعی والا تثنیه به جوړ شي. او که د واحد اسم اخري حرف له زبر ورکړي او عین اضافه ورسره وکړي حالت نسبی او جری والا تثنیه به جوړ شي. نو د رجلان معنی د دوه سړي، رجلین معنی د دوه سړي. ٹھیک شو؟ نو موږ ته وایي چې د واحد اسم په آخري حرف باندې زبر ولګي او آخره کې ورسره د عین اضافه وکړي نو حالت نسبی او حالت جری والا تثنیه اسم به جوړ شي. دا بس هم په 10 درس کې را روان دی. د حالت رفعی
تسنیه مثال ملکون دی ملکون ٹھیک شو اوس دا ملکون معنی دی یو بادشاہ د دنه چې کله ته تسنیه جوړه کنه نو د اخري کاف چې په د زبر ولګي او ان اضافه به د ان به ورسره الف او نون زنه به ورسره ولګي په حالت رفعي ولا ملکانی بشي ملکانی نو ملکون معنی دی یو بادشاہ د دې موږ جوړه کړ ملکانی وګوره په دې کاف باندې زبر ولګو او الف او نون زنه اضافه ورسره وکړه الف او نون زنه نو دا کاف موږ داسې به ولیکلو داسې مو لیکلو ٹھیک شو نو ملکانی معنی دا ملکانی حالت رفعی ولا تسنیه شو د دې معنی دو بادشاهان ملکون معنی یو بادشاہ او ملکانی معنی دو بادشاهان او حالت نسبی او حالت جری ولا تسنیه مثال ملکون دی ملکون ٹھیک شو نو ملکون معنی د یو بادشاہ اوس پر اخری کاف باندې به زبر ولګي او د عین اضافه ور سره کې یا ساکن او نون زنه اضافه ور سره کې نو ملکون معنی د یو بادشاہ نه اوس موږ ملکین جوړ کو ملکین معنی دو بادشاہان ملکین معنی دو بادشاہان او د مؤنث مثال نو ملک بادشاہ سړی ته وای او ملکاتون چې راکنه شاهزادګۍ خزه ته وای ٹھیک شو بادشاہ خزه نه بادشاہ چې د یو ملک خزه بادشاہ وي خزه بادشاہګۍ وي نو هغه ته موږ په عربی کې ملکاتون وایو ٹھیک شو او موږ ورته شاهزادګۍ وایو شاهزادګۍ ها د مؤنث ملکاتون معنی یو شاهزادګۍ اوس چې د دې نه تاسو دغه جوړوي د دې نه کله تاسو تسنیه جوړوي نو دا تانه دا به وګړه تاکي نو دا ګول تا چې دا به وګړه تاکي په دې زبر ولګي صحیح شو او الف او نون زنی اضافه ورڅو کې حالت رفعی ولا به ملکتان شي ملکتان نو ملکتون معنی د یو شاهزادګۍ او ملکتان حالت رفعی ولا د دې معنی د دوا شاهزادګۍ او حالت نسبی او جری ولا بشي ګوره اخري ګول تا به وګړه تاکي او یا ساکن نون زنی ور سره ولګي مونږ وایو د عین اضافه ور سره کوي نو ملکتین بشي دو شاهزادګیانه حالت نسبی او حالت جری کې دي دا ٹھیک شو نو ملکتان معنی ګوره دا ملکتون دي دا درنه اوس د دې سره بس کو ملکتون دی د دې دا ګول تا چې دا به وګړه تاکي نو دا به موږ داسې وګوره ملکا نو دا به اوس موږ تا وګړه تام کړه او یا ساکن او نون زنه ور سره ولګا یا اول دې د حالت رفعی والا جوړ کا نو ګوره دا ګول تا وګړه تا کړه او الف او نون زنه اضافه ور سره وکړه ملکتانی او چې کله حالت نسبی او جری کې جوړه نو د دې الف په ځای ور سره یا ساکن لګي نو موږ وایو ملکتین ٹھیک شو حالت رفعی والا با در تانا ورستا الف لگے او حالت نسبی و جری کی بعد تانا ورستا یا ساکن و نون زنه لگے ٹھیک شو نو ملکتین صحیح شو ملکتان معنی دو شاهزادګیانې دا حالت رفعی دی ملکتان او ملکتین دو شاهزادګیانې د دوه معنی دو شاهزادګیانې ملکتان معنی د دو شاهزادګیانې او ملکتین معنی د دو شاهزادګیانې خدا ملکتین حالت نسبی او جری ولا لري او ملکتان چې د حالت رفعی ولا لري ٹھیک شو پرې به تاسو پوښوي اوس موږ له یو خبرداري راکړې تنبیه نمبر 1 معنی چې خبردار شئ خبرداري نمبر 1 د صرف او نحوی په موجوده کتابونو کې دا اخیری حرف باندې زبر او الف او نون زنه او اخیری حرف باندې زبر او یا ساکن او نون زنه نه لیکي هغه داسې نه لیکي ٹھیک شو هغه سوی بلکې تشریح سره داسې لیکي چې الف ما قبل مفتوح وګوره دا الف ما قبل مفتوح الف وي او مخکې حرف باندې به زبر وي الف ما قبل مفتوح او نون مکسور الف ما قبل مفتوح او نون مکسور دیتا تسنیه وای ٹھیک شو یا مکسور دا یو یا مکسور ما قبل مفتوح او نون مکسور نو مبتدا سے ہوئے ویا ساکن ما قبل مفتوح او ما بعد مکسور نون مکسور ٹھیک شو نو دا سے یا مکسور ما قبل مفتوح ما قبل یا مکسور ما قبل مفتوح او نون مکسور وسره اخره کې ولیکا ٹھیک شو نو موږ بیا دا شانته وای دا لګول سره تسنیه جوړیږي الف ما قبل مفتوح او نون مکسور نه لګول سره تسنیه جوړیږي او یا ساکن ما قبل مفتوح او نون مکسور سره تسنیه جوړیږي ٹھیک شو خو موږ د مختصر کولو د پاره دا بره علامتونه لیکل مناسب وګڼل دا بره چې کومه دا ان او عین دا مناسب وګڼل دا ان او عین
ان او عین تلفظ سره په عارضی طور د زبر سره د حمزه आवाज ملاو کړو نو ان د حالت رفعی आवाज ویل شو او د عین आवाज سره د حالت نسبی او حالت جری आवाज ویل شي ٹھیک شو ویل شي دلته کې به سره ویل شي ولیکو ٹھیک شو جی دغه شان علامتونه به آینده سبقونو کې ډیر زیات راځي په هر ځای کې به هم دغه شان تلفظ کوو نو حالت رفعی کې به داسې تلفظ کوئ آنی او حالت نسبی جری کې به داسې تلفظ کوو عینی ٹھیک شو واحد سلام سره چې د ان اضافه وکي په حالت رفعی ولا تثنیه به جوړیږي او چې کله ور سره واحد سم سره د عین اضافه وکي اخیری حرف له زبر ورکی د عین اضافه به ور سره وکي نو حالت نسبی جری ولا تثنیه به جوړیږي لکه قلمون د قلمون ګورئ قلمون نو مونږ ته وای د قلمون د اخیری میم نه دی اخیری میم قلمون دی نو د دې اخیری حرف باندې به زبر ولګي زبر به ولګي او د ان اضافه به ور سره وکي د ان الف او نون زرنی آنی نو قلمان معنا یو قلم قلمان معنا د دو قلمان اوس کله دینه موږ دا قلمان حالت رفعی ولا لري حالت نسبی او حالت جری ولا دغه دی جوړو تسنیه دی جوړو نو قلمون دی قلمون ٹھیک شو نو د دې اخیری میم د اخیری حرف باندې به زبر ولګي د واحد سم اخیری حرف باندې به زبر ولګي او عین اضافه به ور سره وکي یعنی یا ساکن او نون زرنی اضافه به ور سره ولګي نو قلمین بشي قلمین معنا د دو قلمان ٹھیک شو دغه شان کتاب کا کتابن معنا یو کتابن معنا یو کتاب دا واحد دی او دغه تسنیه جوړو نو اخیری دی حرف لا دی اخیری حرف باندې د باندې به زبر ولګو ګورئ کتاب په د باندې به زبر ولګو او ان اضافه ور سره په حالت رفعی ولا تسنیه دی جوړه شو کتابان معنا د دو کتابونه دغه کتاب دی کله کتاب اخیری حرف باندې زبر ولګي ٹھیک شو او عین اضافه ور سره کوي د یا ساکن نون زنی اضافه ور سره ولګي کتابین معنا دو کتابونه کتابن معنا یو کتاب کتابانی معنا دو کتابونه دا کتابانی د ان اواز په کې راځي د حالت رفعی ولا تسنیه ده او کتابین د عین اواز په کې راځي د حالت نسبی او جری ولا تسنیه ده نو کتابانی معنا د دو کتابونه کتابین معنا د دو کتابونه نو امید ده تاسو په دې باندې پوښوي دې کې مونږ اول د اسم د تعداد ښکاره کولو په لحاظ سره په عربی کې دا درې قسمه دي واحد یا مفرد تسنیه یا مثنى او جمع نو بیا چې یو وي هغه ته واحد یا مفرد وي او چې دوه هغه ته تسنیه یا مثنى وي او چې دوه نه زیات هغه ته جمع بیا وي نو بیا د دوی چې د واحد اسم نه تسنیه جوړولو طریقه دا چې د واحد اسم اخیری حرف باندې به زبر ولګي او ان اضافه چې ور سره وکي نو حالت رفعی ولا تسنیه جوړ شي او که عین اضافه ور سره وکي حالت نسبی او جری ولا تسنیه جوړیږي نو دا غي مې درته بیا مکمل مثالونه ولیکل او امید دې په دې وتا څه پوښوي د دې سکرین شاټ واخلئ ځان سره ولیکئ او بیا یو ځل دوباره ور ان شاء الله تاسو په ډېر خپو شي دا زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس په اجازه غواړم ادب النرام والله اعلم بحقيقه الكلام